وای په وره کې د جانان چې مې رقیب لیدلی دی په وره کې د جانان چې مې رقیب لیدلی دی په وره کې د جانان چې مې رقیب لیدلی دی مرګی مې ژوندانه له ډېر قریب لیدلی دی مرګی مې ژوندانه ماشاءالله ډېر ښه. ارشاد تاریخ به د دې ژبې تر قیامته وي ژوندی تاریخ به د دې ژبې تر قیامته وي ژوندی د ژبې د خوشحال غوندې ادیب لیدلی دی واه خوشحال بابا او امیر که هر څو لافې د سخا وي په خوله امیر مالدار امیر که هر څو لافې د سخا وي په خوله زه د امیر یم یم حاتم د زمانې مې نن غریب لیدلی دی حاتم تایي کوم یو به مې زخمونه د زړه وګنډي اخر تیره خنجر په لاس کې مې طبیب لیدلی دی زاهد ور به څه کړي محفلو ته رنګیني زاهد ور به څه کړي محفلو ته رنګیني رباب مې مات په ما لاس کې د مطرب لیدلی دی دا اوس یو دغه غزل ده دا هم تقریبا زړه ده خو په نوي کې نه د نوي مې دا پرون یو غزل ولیکله خو هغه اسلام لاسمه نه ده کړې دا هم یو غزل ده وایي چې فنا ورلره راوړې دا مې ور دی فنا ورلره راوړې دا مې ور دی که غلیم وي څه هم ماله معتبر دی لا تر اوسه یې په سر کې مازغه شوري لا تر اوسه یې په سر کې مازغه شوري چا چې ما سره وهلی سر په سر دی سازول د محلونو ډېر حسان وي سازول د محلونو ډېر حسان وي خپلول د بیګانه یو لوی هنر دی خپلول د بیګانه یو لوی هنر دی بالکل دا په دریغه چې مې خوب له سترګو درومي دا په دریغه چې مې خوب له سترګو درومي یا مې یار له څنګه ناست یا سحر دی په دولت چې څوک غیرت له لاسه ورکړي په دولت چې څوک غیرت له لاسه ورکړي د زاهد له خوا لعنت پر دا ټبر دی دا یو شعر زما ده حوصلې ته د زاهد کله پام وکړي حوصلې ته د زاهد کله پام وکړي ورکیب ته هم د یار غوندې خندیږي تربیت باندې کسای څه شعرونه دي تربیت باندې بالکل دا یو شعر زما ده وای تعلیم یو وسیله د خبرېدو په دې جهان وي تعلیم یو وسیله د خبرېدو په دې جهان وي په ښه تربیه باندې خو سړی کامل انسان سي په ښه تربیه باندې خو سړی کامل انسان سي تربیه چې دغه د انسان مثلا مکملتیا ده یا دغه ده ما چې اکثره د غم لیکلی دی وای زاهد باندې فرق چې د شتمن او غریب یو وي زاهد باندې فرق چې د شتمن او غریب یو وي بس پو سره رسېدلی دي در خدای هغه خلک چې هلته د امیر او د غریب وای فرق باندې یو وي وای پو سره رسېدلی دي در خدای هغه خلک دا هم تقریبا د معاشرې دپاره یو دغه دی وای زاهد شمیر چې نه کړې په قطار د ننګیالیو زاهد شمیر چې نه کړې زاهد شمیر چې نه کړې په قطار د ننګیالیو راګیر چې په صفت کې د خپل ځان وي کوم سړی راګیر چې په صفت کې د خپل ځان وي کوم سړی وای اواز د موسی ځکه اورېدی نشي زایده اواز د موسی ځکه اورېدی نشي زایده دا خلکو د کارون په فلسفو دي امین کړي دا حکومت مثلا دا اوس کوم حالات روان دي حق خبره خو نو د رسېدو زومه ګسه گنجایش نه کیږي ودی رسېږي مرستي له پکار چې دا برال ذمہ داری وکړو زما و خامخاله پټو وای زاهد په صورت چې دوکه نه سي اسکله زاهد په صورت چې دوکه نه سي اسکله د سیرت لړل خلق په جامه مدام صفاوي سیرت لړل خلق په جامه مدام صفاوي ارشاد دا شي دغه ستا دا هم یو دغه دی غزل ده وای دا سیرت خان وای چې څه لځه دا سیرت خان وای چې څه لځه وس د کار سړی سوته په بلځه لاس چې ته یې لکړې د رهبر پلار لاس ته یې لکې د رهبر پلار څه به یې نادانه تر منزله ځې چېرته چې وجود د یو ګلشن نه وي چېرته چې وجود د یو ګلشن نه وي څه له بیا هغې خوا له بلبله ځې زما خاورې روزلې ډېر په مینه یې لاس له د هغیار څنګه یې ګوله ځې لاس له د هغیار څنګه یې ګوله ځې ما خاورې روزلې وي ډېر خلک زاهده مینان سولو ډېر خلک زاهده مینان سولو ته به په دا لارې باندې کله ځې ته به په دا لارې باندې کله ځې دا خو ته که ما ته ټول اشکان که راویښتې زاړه اشکان بیا راویښتې بس نو شاعري خو هم دی دغه وي دا بیا در کردار یو در دغه پورې دی وای زاهده څه سپېڅلی په کردار لکه هنداره زاهده څه سپېڅلی په کردار لکه هنداره بدلیږي په جامو او په عطرونو کردار کله
واه د ملایانو پورې د اوس وخت د سیاسي هغه ملایان دپاره چې د خپل منصب سره مخلص نه وي صحیح خپل مذهب سره مخلص نه مخلص نه. که پر منبر ناست دي او که په سیاست کې ناست دي که پر هر ځای ناست دي بالکل دا د هغو دپاره هم که څه انتخاب کړی یم دغه یو شعر و واه وایي زاهد اعتبار به یې موږ څنګه په ګفتار کړو زاهد اعتبار به موږ څنګه په ګفتار کړو زاهد اعتبار به یې موږ څنګه په ګفتار کړو اغوستې اوس جامې د ملایانو غټو غلو دي اغوستې یې جامې د ملایانو غټو غلو دي غټه غلو دي وایي چې ورله یې میلمه راشي او ګونجې یې تندې لره چې ورله یې میلمه راشي او ګونجې یې تندې لره صحیح داسې بې پتي د پښتانه نارینه خوی نه دی داسې بې پتي د پښتانه نارینه خوی نه دی تاوان یې رسولی دی اقدار ته دولتونو تاوان یې رسولی دی اقدار ته دولتونو په دا اخري وخت کې زوی د پلار او پلار د زوی نه دی په دا اخري وخت کې زوی د پلار او پلار د زوی نه د دی زوی نه دي منحصر سړیتوبې مدام په کردارونو منصر سړیتوبې مدام په کردارونو په بریت او په پګړۍ خو هېڅکله سړی لوی نه دی واه زاهده دمه غواړي اثرتونه به راځي اخر زاهده دمه غواړي اثرتونه به راځي اخر خیر خدای خو د هر چا دی یوازې خو د دوی نه دی خدای خدای چا دی یوازې خو دوی نه دي دا یو غزل و دا یو غزل ده و سترګې د اشنا خو زورورې دي سترګې د اشنا خو زورورې دي زورورې دي ځکه یې نن کړي څو خبرې دي توی کسې بې ځایه هسې اوښکې وي توی کسې بې ځایه هسې هسې وشکي اوښکې وي مخکې د اشنا خو ملغلرې دي واه سترګو د اشنا ته کسبې کښته نه سترګې سترګو د اشنا ته کسبې کښته نه بیا یې سترګې مه بوله ډبرې دي شونډې د اشنا چې پکې ښکلې سي شونډې د اشنا چې پکې ښکلې سي داسې تورې شپې هم بختورې دي داسې تورې شپې هم بختورې دي هېڅ اثر پرې نه کوي غمونه اوس هېڅ اثر پرې نه کړي هېڅ اثر پرې نه کوي غمونه اوس اوښکې له ځایه د مرورې دي اوښکې له ځایه د مرورې دي وایي شبنم خو هله ډېر وسا ویده سو شبنم خو هله ډېر وسا ویده سو کله چې لمر په شان زما ویده سو اننګي سره په ویر لړلی ماښام اننګي سره په وین لړلی په ماښام ویر لړلی په ویر ماښام لړلی ماښام سره له اوښکو غریب بیا ویده سو لکه ماشوم چې غېږ له ورسي د مور لکه ماشوم چې چې غېږ له ورسي د مور مور. داسې بې غمه مې اشنا ویده سو در څو به ګرځوو تور تم په غېږ کې دا یو مقصدي شعر دی او در څو به ګرځوو تور تم په غېږ کې راسي په هضم د رڼا ویده سو مقطع ده وایي چې یې خنجر تر قلم زیات ګڼلو خنجر چې یې خنجر تر قلم زیات ګڼلو زاهد هغه کام رښتیا ویده سو هغه کام رښتیا ویده سو دغه د پښتنو ته د خدای توفیق ورکړي چې د قلم او د کتاب خواته راشي